كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. د جهیز متعلق دا خبره ډیره عام ده چې خلک وایي چې لور ته سامان کول سیزونه اخیستل دا هم د لور حق دی، خو دا خبره ډیره غلطه ده. د جهیز چې کم طریقه ده کم رسم ده دا د هندوانو رسم ده، چونکې هندوان خپل لوریانو لا په وراثت کې څه حصه نه ورکوي، نو چې کله واده یي نو څه جهیز په نوم باندې څه شیزونه ورکي نو ځکه دې ته جهیز ویلی شوي. دغه رسم په برصغیر پاک و هند کې هم دی چې خلک وایي چې دا د لور حق ده. په اسلام کې په شریعت کې د لور جهیز ورکول هیڅ حق نشته، بلکې کله چې مور و پلار وفات شي په میراث کې ورسره وراثت کې ورسره حق شته د لور، خو جهیز هیڅ قسم حق نه ده، بلکې دا د واده لپاره یو لوی رکاوټ جوړ شوی دی. ځینې خلک وایي چې نبی علیه الصلاة والسلام خپل لور مبارکه فاطمه رضی الله تعالی عنها ته جهیز ورکړی، دا خبره هم غلطه ده. صحیح خبره دا ده چې نبی علیه الصلاة والسلام د حضرت علی رضی الله تعالی عنه نه بطور مهر پیسې وغوښتې، هغه سره پیسې نه وي نو اصغره چې خرڅ کړه په هغې باندې د کور سامان ورته واخیستو، هغه بطور مهر حضرت علی رضی الله هغه پیسې ورکړې. حضرت علی رضی الله په پیسو باندې څه سامان ورته واخیستو، هغه یې ورکړه، د کور سامان یې ورته برابر کړه. نه د نبی علیه السلام نه د صحابه کرامو زمانې کې نه تابعین نه تبع تابعین په شریعت کې د جهیز ورکولو هیڅ قسمه څه خاص حیثیت نشته ده، شرعي حیثیت پکې نشته. البته دا دی چې دا رسم دا رواج ختمول پکار دي، ځکه چې دا د واده لپاره لوی رکاوټ جوړ شوی. یو سړی دی چې لور واده یي نو دا فکر کوي چې زه به لور ته سامان کم ځای نه اخلم، سامان ورسره پیسې ورسره دي، غریب سړی یو لوی رکاوټ جوړ شوی دی. دغه جهیز دا د هندوانو رسم دی، دا اسلامي طریقه کار نه دی. البته چې کم علماء کرامو ته تاسو دا ویلي چې په خپل زړه نه څوک لور څه ورکوي تحفې او تخایف، نو هغه خو منع نه دي، خو په دې رسم ختمولو کې پکار دی چې دا رسم د ختم کړل شي، بیا وروستو چې کله واده شي بیا د ورته څه شی ورکوي، خو رسم چې ختمولو دپاره ضروري دی چې دا جهیز والا چې کومه نسور دی دا چې ختم شي، دا غیر شرعي دی. د لور هیڅ قسم حق نشته په پلار باندې مور باندې چې هغه واده کړي بیا ورته سامان والي، بلکې مهر یې په خون باندې هر څه به ورته خون اخلي بطور مهر. نه نبی علیه السلام جهیز ورکړی دی او نه حکم کړی، نه په قرآن او حدیث کې د دې ثبوت شته. صرف او صرف دا د هندوانو رسم دی، غلط رسم دی. نو دې نه د خلک ځان ځینې لوریانې وایي زما حق دی په پلار باندې، هېڅ حق دی نشته چې کله پلار مړ شي بیا حق شته، په ژوند باندې په مور او پلار باندې هېڅ قسم حق نشته.